هغوی زموږ شاګردستا متخصصینو ته د وخت چې کوم اهم موضوعات دي په هغې باندې لیکچر کوي. نن د هغې موضوع به الحاد او د هغې سدباب په حواله باندې به انشاءالله د هغې یو اهم لیکچر وي. زموږ سره په دې کلاس کې بنین هم دي او بنات هم دي. نو درخواست دی چې تاسو د زړه په تختو باندې د هغې دا قیمتي خبرې هغه ولیکئ. الحاد داسې یو لویه مسله ده چې مخکې خو په کالجو یونیورسټیو او په عام معاشره کې به دا خبرې کېدلې. بدقسمتۍ نه اوس دا صورتحال د دیني مدارسو په چوکاټ باندې سعادت القدم ایښودی دی او مدارسو نه هم داسې یو نیم اواز راځي او ډاکټر صاحب په هغه باندې ماشاءالله خصوصي مطالعه ده او اختصاص یې دی. درخواست چې په دې موضوع باندې تاسو مخاطب شئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم. دا بلا آیاتم دلته ما نقل کړی دی أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. الحاد او دهریت د الفاظ باندې تاسو لږ غور کوئ. دهریت یعنی د حوادثو نسبت زمانه ته کول. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. دین دهریت جوړ شو چې الله تعالی دا کارونه نه کوي، دا زمانہ کوي. تاسو خدا تلخیص مختصر ویلی دي. أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي أو قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه قنزعا عن قنزعي جذب الليالي ابطئي أو اسرعي أفناه قيل الله للشمس اطلعي. د خدواړه خبر راجمه کړي. زمانه ته خلق نسبت کوي. دیو جن حدیث کې راځي چې لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر وقلب الليل والنهار. کم نسبت چې ته زمانه ته کې دغه زیم الله تعالی وي. زمانہ ما پیدا کړی دا او د زمانه حوادث زمانہ د هغه لپاره ظرف دی او زمانہ د هغه لپاره علت او مؤثر نه دی. خو بهر حال په اصطلاح کې دهریت دینه جوړ شو چې د خدای په ځای باندې خلق لکه یو شي ته نسبت پکار دی. په دې خدا دهریان پوي چې د هر افیکټ لپاره یا د هر اثر لپاره مؤثر پکار دی. نو مؤثر بیا د زد نیولې دی چې دغه مؤثر به بیا خدای نه نو بل څوک دی. لکه دی د اول ورځ نه غلطی دا ده چې دی د کائناتو دا غوټي چې پرانځي نو د کائناتو د دې غوټو د پرانستو بنیاد او ابتدا چې دی د کوم ځای نه شروع کوي نو هغه دا کوي چې خدای خوشتنه دا قسم خوړلې چې خدای منو نو د خدای نه بغیر بل د دنیا د کائناتو دا ګوتای او دا غوټي بسنګ پرانځي. کته دا تاسو کې چې ستاسو دا فرض شدا تا
یو فرض ممتنع ده یو فرض الممتنع ده کنه دا به تاسو منطق فلسفه کې ویلي فرض ممتنع هو ټیک دی خو فرض ممتنع یو داسې فرض دی چې دا فرض کول ممتنع دی یو د ممنوع او د محال فرض کول او مقدر کول دي دا ټیک ده بفرض محال یو محال شی ته فرض کول شي یو دا چې دا یو فرض او یو تقدیر ته داسې وکړي چې هغه فرض په خپل ممتنع نو دا فرض ممتنع نه دی دا فرض ممتنع دی تا دا کوم نه دا ثابت کړو چې خدای نشته تا دا اولنې خبره کوله چې زما د دنیا او د کائنات او د عقدې دا بغیر د الله تعالی نه حل کوم دا تا په دې بنیاد فرض کړو چې خدای خوشته نه نو دا تا په کوم بنیاد باندې دا وی چې خدای نشته ته ما ته خپل بنیاد وخایا نو دا دهریت په دې بنیاد باندې نو هغه بیا کله نسبت زمانه ته کوي او کله نسبت نیچر ته کوي پرې زمانه په موجوده زمانه کې نسبت بیا نیچر فطرت ته کوي طبيعت ته کوي دا طبيعت او دا نیچر او دا مزاج دا څه وکړو دا مزاج دې بدل د کائنات او دا مزاج په خپل کوم ځای موجود دی ته چې دا نیچر دی دا نیچر په خپل کوم ځای موجود دی دا په اشیاء نه بهر موجود دی په اشیاء کې دنه موجود دی چې د نیچر د اشیاء را پیدا کړی دي نو په کار خدا وا چې د نیچر د وجود د اشیاء نه مخکې موجود وي کنه ته ما دا ثابته کړه چې نیچر به یو شی بنئ نیچر خو د شی لپاره تاسو په خبره پوهیږئ طبيعت او مزاج الګ د دې شي دا مزاج دی د دې دا مزاج دی زما دا مزاج دی استاده مزاج څه زیم کړه زه ایگزیسټنس ما یو وجود شته دا ما یو موجودګي شته دا مزاج دی د هوا دا مزاج دی د اوبو دا مزاج دی د حیوان دا مزاج دی د جماد دا مزاج دی نو دا په دې حیوان او په دې جماد او په دې موجوداتو کې چې دا مزاج دا کار فرما دی او دا د مزاج په وجه دا شی او شوم دا مزاج د دې شیزونو نه مخکې موجود وکړو نو کله مزاج د دې شیزونو نه مخکې موجود په څه کې موجود دا مزاج بجای خود کوم ځای موجود دا وجود په څه کې د دې سوال جواب نشته او داغه دا مزاج چې موجود او د سره سره اراده او د سره سره علم د فطرت علم او سره به خبره سره بصیرت نظر هو بیا خبرین مې سره بیا ډیر څه جنو نو د مزاج د دین علاوه د وجود بل څه دلیل دی ته چې ور دي شي دا مزاج دی دا پر یو شي کې دا مزاج مختلف دی په دې بل شي کې دا مزاج مختلف دی نو د خپل وجود څه شی دی د خپل صفات څه دي دا فرضي او ای خبر مزاج ته نسبت کوا فطرت ته نسبت کوا دهر ته نسبت کوا دا ولې لفظ خبره وکړو الحاد د الحاد مطلب خدا دی چې الحد السهم چې غشه میراث شي د یو طرف ته بوته هغه فلان کې نه خمیشته هغه دا نه ګډ وش چې کوم طرف ته تل پکارو یا ما چې کوم طرف ته شی بوته هغه طرف ته لاړ او بل طرف ته لاړ هغه نه خطا کړ هغه راځي خطا هغه ګول او ایم هغه دغه غرض چې وتوي هدف خطا نو الحد نو دا مطلب دا دی چې کجروي چې ورته ویل دي امر باندې یلحدون فی اسمائه نو الحاد فی اسماء الله تعالی دا مطلب چې یاد الله تعالی د صفاتو سره انکار کوي یاد الله تعالی د صفاتو داسې تعبیر کوي چې هغه د نور صفاتو سره متضاد کیږي او یا د خپل ذهن نه د مخکې نه په ذهن کې خبره مقرر کړي او دا غي مطابق دا غي تعبیرات کوي دا الحاد نو دلته د موږ په معاشره کې د الحاد او د دهریت دغه لغوي معنی مراد نه دي بلکې د مراد دی چې د خدای نه انکار کول دي بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار کول دي د آخرت نه انکار کول دي د روح نه انکار کول دي اخلاقیات دا قسم څه او دا خلک چې هغه یې په اخلاقیات بل سره خبره نه کوي اخلاقیات خبره نه کوي ځکه چې انسان په دې موجوده زمانہ کې د چا خبره اوري کړه چې خبره سره څوک کوي نو ته په دې څنګه پوهیږي چې د کوم سوچ او د کوم فکر سره لري اوس په خبره پوښښ دا چې کوم ته وایي لکه ما سره د اخلاقیات خبره مکه او د یو څه اخلاقی نتایج ما ته مړ زیر بحث راوړه مادي نتایج زیر بحث راوړه ته ما ته وایي چې لکه بے حیايي دا فلان کې چل له او دادی
د دې اخلاقی نتایج بسې د سود اخلاقی نتایج خراب دي د ظلم اخلاقی نتایج خراب دي د حکم بغیر ما انزل الله اخلاقی نتایج خراب دي د خزو د بے پردګۍ اخلاقی نتایج او نه اخلاقی نتایج پر دوا مادي نتایج راته وخایا مادي نتایج خبره پوښي پرون ما یو چې سره خبره کوله نو هغه راته لار باندې ډرایوینګ کوم به راته وی شيره خبرم پدې باندې پدې الہاد او پدې سيزونو باندې لکوس خو یو را پویو بچی دي نو هغه وی چې دا دی اوس دا خبره کوي چې دا پردې متعلق خبره رااله ناغه وته وی چې تخپل لور چې کم دا نو هغه پر دغه کوانه دا تحفظ سوچ مکوا انګریزي کې هغه لفظ وی ډونټ پروټیکټ یور ډاټر ایجوکیټ یور سن ته د شو کا چې ته خپل لور تحفظ غواړي نو دا غي مطلب دا نه دی لور محفوظه کما دی له پرده ور کما دی له تعلیم ور کما دا بشار دیواره کې را بنده کما دی ته دا سبق خو خیمه چې ته دا کوا او دا حرکتونه کوا او دا مکوا بلکې ایجوکیټ یور سن تخپل زویل تربیت ورکا غل تعلیم ورکا نو ماته د زویل تعلیم نه مطلب دا دی چې د زوینه سړیتوب ختم ځکه چې انسان چې څوک انسان دی نو کاغه سړی دی نو هغه ته خپل جنس مخالف کې داغه د پاره کشش دی او که خزله داغه د پاره خپل جنس مخالف کې کشش دی او کته د خزنه دا کشش ختم کی چې هغه د خزې او هغه د پاره دی په جنس مخالف کې کشش نه نه به خزنه ده او چې ته سړی دا شي ایجوکیټ کې چې هغه سړی او هغه د پاره خپل جنس مخالف کې کشش نه به سړی نه دی نو دې معنا دا نه چې په جدید نظام کې د دې خبرې سره څه تعلق نشته چې سړی پاتې شو پاتې نشو نه دی پاتې کیږي سړی دې سره د مصغره دې سړی نشو نه کېدل یا خزه نشو نه کېدل مولانا مودودی خو دا خبره کوي چې مغرب خزه حقوق ورکړي نو خزه نه نیم سړی جوړ کیناله ورکړي چې خزه مکمله خزه غل حق نه ورکړي ما بعد دا منل چې خزه لا د خزه باوجود خزه کېدو باوجود ولا حق ورکړي خزه دې شو ورګي خزه نه ولا حق نه ورکړي دا چې سړی ته شو ور سړی دی نو ولا حق نه ورکړي خزه نه باندې سړی جوړ کینو الا او دا سړی نه باندې خزه جوړ کړي نو دا چې وایي چې لور ما پروټیکټ کوا ایجوکیټ یور نو هغه ایجوکیشن دا دی هغه ایجوکیشن دا دی چې هغه ته وایي چې ته سړیتوب او د خزیتوب نه بالاتر شه ته مشه شي وجود شه چې وجود یې ته دا احساسات مګه ورته سړی مګه د خزه او په دې موضوع باندې نن سبا بیا کار روان دی چې انسان نه بل څه شی جوړیږي چې هغه ته هغه ترانسجندر چې لفظ تاسو مخکې د کړه ترانسجندر باندې خبره مخکې شوه مې تاسو دا کلاسو ته بل کلاسو ها نو هغه باندې مخکې ما کلاس والا سره خبرې کړې بهر حال غزان نه موجوده اوس ترانسجندر په ځای باندې ترانس هیومن یعنی جندر معنا خدا را کنه چې ته د اصل کې دی خو جندر به لفظ وای کنه سیکس لفظ نه وای یو جنس دی یو دغه جنس امتیازي خصوصیات یا دغه احساسات دي جندر او په سیکس کې دا فرق دی سیکس جنس دی چې ته سړی کې خزای او جندر دغه احساسات ته چې ته سړی خو ستا احساسات د سړی دي کې د خزې دي یعنی مطلب دا دی چې ممکن ده چې سړی خو دغه احساسات د سړی نه دغه احساسات د خزې ممکن ده چې خزه خو دغه احساسات د خزې نه دغه احساسات د سړی او زه یم خزه زه خو فیل کوم چې زه سړی یا زه سړی یم خو زه فیل کوم زه محسوسوم چې زه د خزه نو هغه اوس دا موضوع درکړي تاسو به د اصطلاحات باندې غور کوئ کنه یو په اصطلاحات باندې ما په جدیدیت باندې خبر دی الڅه که هغه دوه تقریرونه دي چې تاسو په کیسټ کې په لاره کې واورئ نو باندې ډیره فائدہ ورکړي یا کوم دوه درسونه مخکې په دغه باندې شیو په د پوسټ ماډرنیزم باندې شیو او په مدرسه ډیسکورس باندې شیو چې هغه د کلاس تاسو یو وخت ورکړي چې دا تقریر تاسو ټول واورئ نو بیا به د خبرې دا وسنۍ خبرې چې کوم غنه د خبرو اهمیت او یا په دې باندې هغه څه باندې بدی ته پوي بیا مشکل نه نو بهر حال د ترانسجندر خبره دی بوتله ترانس هیومن تا مطلب چې هیومن انسانیت چې کوم دی کنه دا غیر بالا تر کېدل پکار دي دا موجوده چې کوم انسانیت دی چې ستم انسانیت وایو د دین د مخلوق ته بارا کېدل پکار دي د انسانیت نن په ور بالا شي
هغه ته هیومن پلس وای. هیومن پلس یعنی به انسان به یو د انسان سره هغه یو سبل څه شي دا موجوده انسانان به څنګه دا نه لاندې پاتې شي او به ډېر ځات مخ کې لاړ شي. نو به څه شي هغه بیا ځان له اره یا وزن له غنټو موضوع ده. خو زما مطلب صرف دا دی تاسو په دې پوي کما چې تاسو دې خبره احساس وشي چې او انسانيت دی نه کنه. انسان دی اسه بوتکل یو کالبوت دی یو بوټي دی یو شکل دی. ضروری نه دی پای کې اخلاقیات دي، ضروری نه دی پای کې انسانيت دي، ضروری نه دی هغه سړی دی سړی، ضروری نه دی چې خزه دی خزه. او چې کله دا دې حد ته خبره ورسیږي نو بیا به یو خبره بل راشي چې دا انسان د څه ضرورت دی لکه د فائدہ څه ده. ځانن سره تاسو ګورئ دا روبوټس چې جوړیږي کنه روبوټس چې ای ماشينري او کار د انسان باندې کوي دا ولې د دې ضرورت ولې راغی او د انسان نه موږ ته د انسان خبرې کوي یاره دا راته وایي چې دا خبره غلطه ده دا راته کله رانیږي دا راته کله وایي دا خبره خو خو زما دا خبره خو کله وایي ته دا غواړي خو خدا غواړم زما شه بس یو شی په کار دی چې کار د انسان باندې کوي او ته ته سوي هغه کوي او دا رانیږي درته نه او نه د احتجاج کوي نه درته مظاهره کوي او نه د خبره سره اختلاف کوي نه دا غنه تاسو خطرې نو هغه په دې باندې هغه د روبوټ د دې باندې چې د انسانانو د تصور لکه خبره مې د دې راغسته چې ته د انسان اخلاقی وجود نه فکر نو ته بیا په دې ځای ودرېږي نه ته د انسان د اخلاقی وجود د نفي سره بیا څه کوي بیا د انسان د جندر نه فکر بیا د انسان د سکس نه فکر بیا د انسان د انسانيت نه فکر بیا د انسان د ډیر څه باوجود چې هغه د خپل جندر نن بالا ترشي هغه د خپل احساساتو نن بالا ترشي بیا هم ته نه چې تم هیومن نه ځکه چې ستا په ځای باندې پلس هیومن پلس راغی هغه ستانه په انسانيت کې ډیر زیات چت دی هغه په دې زراور باندې بیا کړی دي چې په دې زراور کې بعض څه داسې دي چې هغه کې د انسان د صلاحیتونو زیات دي لکه په مچې کې د لیدو صلاحیت لکه په مار کې د اورېدو صلاحیت لکه مثلا د په پښو کې د جم صلاحیت داسې پاتیانو کې نور صلاحیت په مور مختلفو سيزونو کې په میګو کې د بویولو په سپو کې د بویولو صلاحیت دا د انسان د سوسو چند د زیات دي نو راځي چې د سپونه د دې بویولو د صلاحیت راوالو د دې میګونه د دې لارې د معلومولو د صلاحیت او د اورېدو د صلاحیت د میګي چې کوم دي کنه دا یو بل ته پیغام په دومره زبردست طریقه رسېږي چې په سکندونو کې دن ټول میګو ته پیغام ورسېږي دا یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم دا هغه نمل په سپیکر کې نه ویلي تاسو خبره پوهیږئ سليمان عليه السلام مبارک چې وی چې یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم خو هغه چې بل چا نه اورېدل مثال سليمان عليه السلام پای پوه شو هغه د سلو سپیکر دا سره نه خدای سره داسې د کمیونیکیشن یو داسې سیستم دا سره دا پیغام رسانه یو داسې نظام دا سره هغه الله تعالی غیر ورکړي چې هغه باندې هغه بزرګونه مې وو د فورن هغه میګی لاله بس تاسو یو ځای ګورئ ځکه کله په یو صلحانه کې میګی زیات شي زه به ته دې به څه وبوله شي ورشندم دا څه لګي دې په وراړو نه دا په تویږي پکې چې په ورشندم دې ته احساس وشي چې راځل ته ورسه بس خلا بس چې په سکندونو کې ګورئ به میګی ټول غیبي لکه دی یو بل ځبیا د مزاج مشي بیا چې ور نور مره اوسه د اشتم چته کې ادخلوا مساکنکم دې دغه په دغه وردن کېږي کورونه ته نو دا صلاحیتونه به موږ د سناور نه راوالو او د انسان په دې جینز کې او د په دې سیلز کې به موږ د صلاحیتونه ورکو او هغه نه به یو هیومن پلس جوړ شي نو هغه به د میګونه زیات دا سره د صلاحیت د مرغې نه به زیات د مرغو کې چې کوم مایګریشن کوي کنه دا چې نقل مکانی کې د یو بر اعظم نه بل بر اعظم د زرګونو کیلومتر لار وای زرګونو کیلومتر لار او دې سره څه شي دې سره مطلب د انستا جهاز په کله کله چې کمپیوټر خراب شي نو خطا کیږي خبره کوي انستا هلیکاپټر هم خطا کیږي ځکه چې هلته کمپیوټر خراب شي یا د انسان هغه راځي چې به یو ځای ته ولر شي په بل ځای کې دا ولې د حادثې کې په یو طرف لاړ شي په بل طرف لاړ شي مرغې چې هغه د کوم ملکونو نه کوم مل افریقي ته ځي او د افریقا نه بیا شمالي علاقو ته ځي په زرګونو میل لار وای د دې لار انتخاب څنګه کیږي خبره من پوښي دي کوشش کوي چې موږ زیات د سمندر په ځای باندې په وشه باندې مزل وکړو نو تاسو وګورئ چې د دې د لارو چې کوم انداز دی په کوم لارو چې دی هغه لارو باندې باقاعده په داسې انداز کې دی لاړ شي چې کوم ځای کې د سمندر کولاو دی نو پاره نه دی په غاړه غاړه چې په کوم ځای کې بیا د سمندر لګا چوړای لګا کوم شوی د هغه طرف نه د سمندر کاټ کوي ځکه چې د پریوزما
نو زه په سمندر کې پروزم بیا هم سره علاج نشته او که وچې نو زه په قلاره کوشم نه په وچې په کوشم چې ته بلاته د خوراک څه شی ملاو شي چې ته امن برا دا قسمه سيزونه دي سيزونه ته چا خو دلی دي او دې باندې دا غور نه کوي چې دا الله تعالی دې په فطرت کې دا سيزونه چولې دي او انسان ته دا خي چې ته وو د دې ارسه باوجود ته زما خلیفہ ته ډېر لوی شي خو دینه تکبر او دومره غرور مکوا ځان د صلاحیتونو د نور د پاره ته په دې صلاحیتونو کې د مخلوق مقابله مکوا تا یو بل صلاحیت ته پای کې ما او اخلاقیات دي روحانيات دي هغه د خدای بنده جوړ شو عبده جوړ شو خبره خو بنیادی د وردا ده او دوی وي ته ما د تقریر مکوا نو دې معنا دا چې د اخلاقیات خبره نه کول غواړي د انسانیت خبره نه کول غواړي انسانیت اخلاقیات د خپل لار کې رکاوټ نه تاسو په خبره باندې ورسېږئ نو دوی ماته د مادیات خبره کوي چې دا غي نتایج مادي اخلاقی نتایج راته مزه ورته مادي نتایج راته ورته ځکه چې د په ذهن کې دا نه چې انسان نعوذ بالله من ذلک دا اوس هغه دور دی چې دا انسان د خدای دعوه وکړه خو یو فرعون د انسان د خدای دعوه کړې و اوس د هیومنزم دا سیستم چې کوم دی دا ټول د انسان د خدای په دعوی باندې دا جوړ دی چې انسان وایي چې بس نعوذ بالله من ذلک کلمه دا نه د لا اله الا الله کلمه دا چې نعوذ بالله لا اله الا الانسان بس انسان چې سده دعوه نه لا ارس دی هر انسان نعوذ بالله دا نو اغید فطرت د قابو کولو په خواخو د ساينس تعریف تاسو ګورئ ساينس نو ساينس اېدې ته وایي چې دا د فطرت چې دا فطرت په کومه حقیقت باندې دا غي مطالعه ته وکړي دا سه مطالعه چې هغه کې تاسو د فطرت قوانین پته ولګي چې فطرت په کومه طریقه کار کوي او د هر یو شی فطرت او حقیقت دیسه ساينس به دې تري اوس عملاً ساينس دې ته وایي چې فطرت را قابو کا او د قابو کولو مطلب دا نه دی چې دا په فایده راواله په خو به دا وي چې دا په فایده راواله دا وګوره چې د ازمکه کې څه شي دي په دې تیلو کې څه دي په دې سمندرونو کې څه دي په دې هواګانو کې څه دي دا بجلی دا یو شی بل شی دا د فطرت د قابو کولو مظاهر ٹھیک شو اوس خبره دا چې د فطرت د دې لپاره قابو کې چې نه چې تر فطرت بدل کې اوس مسله مشکل لدينا جوړ شو چې دا فطرت بدلول پکار دي دا د مخلوق او د کائنات فطرت بلکې ته د انسان فطرت بدل کا چې قران ویلو کنه ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله خبر دي چې تر ورسېده چې دا د الله تعالی په تخلیق کې ګوتی وو چې الله تعالی تخلیق چې انسان ته دا ثابت شي چې نعوذ بالله من ذلک دا خدای دا کارونه نه کوي دا انسان دا کارونه کوي اوس هغه په دې باندې داوی کوي چې موږ داسې انسانان پیدا کولای شو چې دا سترګې بستاره طبيعت او د مزاج مطابق دا رنگ بستاره مزاج مطابق شنو سترګو والا بچي غواړي کتور سترګو والا بچي غواړي سپینې سرمنې والا بچي غواړي کتور سرمنې والا بچي غواړي او چې دې ته رسیدل شم دې ته ورسېد مله فطرت را قابو کړي او دا د فطرت بدلو دا د خپل فهم باندې کوم د کلونینګ نه خبره دې تر ورسوله دا من تر دې لفظ پورې دا وی چې اصل خبره د الہات کوم بنیاد دی نو دا ده چې هغه وایي چې ماته اخلاقیات مزوتوا ماته مادیات زوتوا اخلاقیات او نتایج چې کوم دي ته زمونږ د قوم مولي برباد دي څنګه برباد دي چې هغه د قوم بچي چې دی هغه نن هغه سبق نزد کوي چې هغه مادي فائدہ نه انا زه دا مثال ډېر مزه چې کله په یو کې کومه د مانچستر کې زما یو دوست دی نو مې ځکه نه علم چې کې دې چې دا تقریر وته چرته ورشي نو دا هغه یو زوی نو ماته وی چې تاسو مې رسول الله زال ته تلوم نو ماته وی چې ته ما د دې زوی له تربیته کا دا نن نشل په 2 کاله مخکې نه خبره نو چې دا د لکونه سبق مبقى ولک دا سې کنه لګا سره دغه کا چې دې لکونه دغه شي دا ماحول خراب نو ما باغ سره خبرې مبرې کولې یو بل صدا مسائل نو ماته په اخر کې وی چې نه سرجی نو دا چې زوی مونږ لکه دې کې به ماته سمې لاوشي لکه دې کې به ما په کریډټ کې څه اضافه وشي لکه دې کې به ما په ډیګری کې څه اضافه وشي دې کې به ما په دا ذهن دا منټالیټي جوړه ده څه شو چې الته کې دا چې ته یو څه شی ځکه نو دا زمول ځکه لکه دې کې به ما تاسو زما په کریډیبিলিټي کې به څه اضافه راشي ما ته به څه نوې شی ملاو شي یا د ما په مادي منفعتونو کې به څه اضافه وشي او دا څه جنې د کړنو د انسانيت نه عاري شو بیا نو بیا چې پیغام راشي یا به حاضر راشي نو به سر راشي نیولې غم پر راشي مشکل پر راشي به ول د تسلی د ورکول تسلی ولا ورکول ما ته به څه ملاو شي خبره هم منټالیټي خو بیا دا کنه چې ته یو سړی ضرورت غمو باشن ته به څه ملاو شي نو بیا په یورپ کې بیا هغه د لپاره بیا یو د دینم یو کارپوریشن جوړ شو
د دې نام یو صنعت جوړ شو چې هلته خلک داسې د جاپان کې مزداش دي، په برتانیې کې دي، په امریکا کې دي، په کاناډا کې دي، سنټرې جوړې کړې دي چې لکه څو خلک غمجن دي. نو هغه راځي دلته کې 2 غنټو لپاره دومره فیس دی، 1 غنټې $10 دی، او 2 غنټو $50 دی، او د 3 غنټو دومره $1 دی. نو به تراشه او سړي سره وکینی بس به تاسو قصته به تخپل قصه شروع کړي چې خضر سره دا وکړو، بچی را سره دا وکړو، دشمن را سره دا وکړو، ابره طبيعه قصه کوي ها جاړي برته او بیا به تم جاړي ابم جاړي ته به دا هم رسام د بابا او ابي زویره او مسکه به غړې ته ګوري چې اچانک ته قصه شروع کړي، په قصه کې ډېر خوک تله ابو ته چې ټیم به پوره $10 نور کې کړي پاسه ځه خبره باندې پوښ دا اوسل انډستری دا. نو بیا ته د دې علاج راځوخه کنه ته چې وایې چې مادي شوه زماته په مادیات کې شامل وي، ته څه نه ملوي ګنده شه. په الہ آباد یونیورسيټي یو پروفیسور ماته یاد دي په هغه کې دلته پاتې کېده، ما هغه کوم خبره ده سات نو هغه زمانه کې نو هغه الہ آباد یونیورسيټي یو پروفیسور ریسرچ په دې لستو. نو هغه وایي چې کوم سره په عربیت عربي ادب او د فارسی ادب نه خبر نه، نو دا به همیشه زړه خوري او دا به کوم د باندې مصیبت راشي او څو له تسری ولې ونه کی. چې کوم سره د عربي ادب نه خبر ده نو بس هغه به ځان سره په خپل د ځان لپاره بلکې اقبال چې وایي کنه چې غمه خضرا بگویم بادل خوش چې معصومان غربت را فریبم من اندر مشرق و مغرب غریبم که از یاران محرم بی نصیبم. چې بالکل هیڅ څوک دی کنه او تاسو ردن نصیدا تاسو ردن دومره صحیح کنه ته بیا په خپل دې خبره پروا نه ساتي. خو چې تاسو هم سن یو ماحول کې د مادیتي نو بیا خلک لیونه کیږي، بیا خلک خودکشیانه کوي. اوس پر مغرب کې داسې طریقې را پیدا شوې چې هغه وایي چې ته چې خودکشي کوي نو ته به تماشا را لې او بیا به چې دا به څنګه ځان ولا مرداز بکې او تکلیف برته ملاويږي. راځه زبر په سموت طریقه باندې مړغه بالکل او بیا هغه باندې خبره اشتهارات چې بالکل ته خودکشي کول غواړې ته به هیڅ تکلیف نه، ډېر په اسانه وستا مطلب موږ پوره کو او ډېر په اسانه وتا ته مرګ ملاوي شي. په میډیکل کې باقاعده دا شو بیر علي په خلکو کتابونه ولیکل په مرسي کیلینګ باندې، مرسي کیلینګ یعنی د رحم په بنیاد باندې، یعنی د رحم په بنیاد باندې مرګ وجل شو چې تا باندې د رحم کوم ځکه دی وجنه. نو د دې لپاره چې عقل استعمالي ته د باندې رحم کې چې وجنه د دې لپاره عقل استعمال کوي چې هغه د مرګ نه د خودکشي د اراده نه بیرته د خودکشي د اراده پریری. تاسو په خبره پوه شئ کنه یو ماشوم په کور کې ناستون د دروازې شاته وګونه نیولي، وګونه په پیژلې کنه چې دا څه وګونه نه چې هغه لاسونه دا نه لاندې کې وګونه ونی شي، هغه وګونه ته نیولي کنه په سکول کې وایي چې مور غابنه. نو هغه د دروازې نشاته ګنټو ماشوم نشته، یو ماشوم نشته بر کته دروازې نشاته وګونه نیولي الهغه دا وګونه ورنی نیولي. وای دا اصل کې استاد را باندې په سکول کې وګورو نشي نو مې چې بیا راته اسانه نو بیخ دیوزه نو د کار نه کې دوه غنټې وګورو نیولې او سبق وای او سبق نه درسي څه کړل د وګورو نیولې نو دوه غنټې وګورو نیولې نو غل شیخ سبق ولې دا موجوده ذهن او موجوده د مغرب عقل درته یادو دا مغرب عقل وای چې دا سيزونه براتن د دې الحاد او یاد دې کجروي او یاد دې دهریت د دې بنیاد څه دا ولې داسې کیږي. نو د دې اولنې بنیاد هو جهالت او جاهلیت. یو سره چې هغه اوس ته ماوي چې هغه دا خو ویل شي چې زه په دې نه پوهیږم چې خدای پاک شته یا نشته، دا دی نه دا حق اصل نه زه په دې نه پوهیږم زما ذهن په دې کار نه کوي. خدا خبره خو بالکل نری جاهلیت دی کنه چې هغه وایي چې چونکه ما لیدل نه دي، چونکه ما سره خبرې نه دي کړې، چونکه ما دا خبره اوریدلې نه دي، نو دا دې مطلب دا دی چې ستا په ذهن کې چې کوم سوال راشي نو فورا به تاسو سوال په هغه وخت کې حل کول غواړي، دا مطلب دی. فورا چې ستا بیګا ما یو خبره تاسو ته وکړه تاسو به کوي کنه وایي چې هغه دوه خويندو لکه یو خبره دا چې تنن دا سوال په جواب نه کوي ځکه دا وخت نشته. ته چې په پرایمري کې او ته د سوالو کې چې هغه د میټرک د خاصه ستا په اصطلاح کې د خاصه او د عامه برابرۍ نو ته به استاد سوي ته فرض ته زرادي وي او ته نحو امیر وي او ته کتاب الصرف وي او په وخت کې ته کوم ده نو د خاصيات الابواب متعلق یو سوال راشي نو استاد به تاسو په صبر کو فصول اکبری به وي نو په خاصيات الابواب ابن عقيل به وي الفيه به وي نو په کې به خاصيات خبره راشي کنه تاسو په خبره باندې پوه شئ. نو کته هغه ټولې په دې کې د کې ورې معنا دا چې بیا د رسله درجه خو بیا به مطلب دی
کته په اولو درجو کې او ته د تخصص د درجو سوالات کې او ته په دې وخت کې هغه سوالات هم په دې وخت کې حل کول غواړي نو بیا پر دې معنا دا د تخصص د درجه بیا به مطلب دی لکه په نظام تعلیم کې د درجه بندي سره لپاره د چاول به داوي بیا به داوي بیا به داوي بیا به داوي که هغه اخرانه سوال ته نن کې او ته نن په دې سوال په جواب باندې پوهیږي نو بیا د دې درجه بندو مطلب څه شو بیا خو بس یو پرایمري ویل پکارو بلکې پرایمري نه ویل پکارو په اول کلاس کې ماشومان ته ټول خبرې کول پکارو او بیا په توګه چې پی ډي ډیګري والا او تخصص والا او بس ماستر والا او څومره ډیګري نه ډول استاشو او دا په مخه خندا ممکنه ده د دنیا نظام دا دی چې هغه د عمر د علم د پوهې په حواله باندې په هر یو شي کې کلاسیفیکیشن کې درجه بندي کوي پکې دا درجه بندي متعلق څه سوالات داسې دي چې هغه به تاسو اوس داغه جواب ملاويږي څه سوالات بداسي چې داغه جواب برته داغه نه بعد ملاويږي څه سوالات بداسي چې داغه جواب برته داغه نه بعد ملاويږي ایون دا چې ته پروفیسور هم شي او ته شیخ هم شي او ته علامه هم شي داغه باوجود هم څه سوالات داسې راځي چې تاسو خلک داغه جواب به اوسه پور استاد زین نه راغلی بیا به تاسو خلک تاسو کوي او کله کله بداسي چې ته به چې لکه بس لکه د دې باوجود چې ته پروفیسور یم او ځا علامه یم او ځا دام یم او ځا دام یم خو دې سوال جواب خو ماته ملاو نشو په ملګرو سره به ډیسکس کوم چلته او کله کله به یې راته کاله او لس کاله په دې سوال باندې تیر کړو او په دې باندې پوه نشم خو لس کاله بعد په دې سوال باندې دا یو ممکنه ده کنه تاسو غلا تجربه تیرېږي خدا د مشرانو ته پوښتنه کوي چې دا شي کیږي لس کاله مې وي په دې سوال باندې تیر کړو او په دې سوال باندې نه پوهیدم خلاص کاله بعد په دې سوال باندې پوښتم د دې معنا دا ده چې کته د پدې بنیاد باندې د الحاد او د خدای نه د انکار خبره کوي چې ستاسو سوال ته جواب نه دی ملاو شوی نو د سوال جواب په د پرایمري ماشومانو ته ډېر نه دی ملاو شوی د میټرک ماشومانو ته ډېر نه دی ملاو شوی دا ولدي او د دویمه درجه ماشومانو ته نه دی ملاو شوی خدای هغه معنا دای چې دا سوال فل حال ستاسو سویه او ستاسو معیار نه اوچته سوال خو ته کولای شي او سوال جواب ستاسو په معیار نه دی مخروض کې په کلاس کې د ماشومان هم پتا شوې په کلاس کې دي کنه د ماشومان کلاس نو پکې تاسو نه ویم کوي نو مدازه سوال باندې په دې مسله مې پویول د الحاق په دې مسله مې پویول نو بیا مایده سوال نو پکې وایي چې د مثلا د سوال بسنګي چې لکه په دې باندې پکې کونځه هنداسي په دې نه پوهیږي چې په دې سوال بسنګي لکه چې په دې به جواب وس نه نه ما وته یو ځتانه سوال کوم ته به جواب وي او وایا ما ته چې ستاره سر اختصو دی او د ډیر ماشومې دی اختر سر سو دی استاد د دې نه سونه ډیر دی او دا غیر استاد دې نه سونه ډیر دی ویاره چې دا جواب ما راکې جواب کړ مې کال پس به جواب راکې کال پس ستانه تاسو کوم نن چې ستاره سر اختری پای کې به کال پس ډیر فرق راغلی ځکه د اختر سر نه لویږي مونږ نه به کې راخیږي پته نه لګي چې د لویدو ته تناسب به د راختو تناسب نه بدلی کې یو شان وي جدا مرتبه ورځي وس پوي شو ما ول دا چلې په یو خدای مون کار دی خبره پوښي او کته ځان په یو غواړی الله کم سوال ضروري نه چې کم سوال ستاسو په ذهن کې راغی دا هغه سوال جواب بس تاسو په ذهن کې فورا راځي زه په مخه د خپل نوسی خبره ډیره زیاته کوم ما نو سره شپږو کال وایي تقریبا نو هغه دا چې تاسو نه کوي دا چې تاسو نه په دې زمانہ کې امام رازي را پاسیم به ونه زه حیران مغه تاسو بلای نو دا چې په نو ځلې ما تاسو نو ډیر مې پوي کو بیا ما ته وي اوس مې پرې سم پوي کا چې دا څه لا انسانان څنګه پیدا شو دا چې نو دا پیدا څنګه شو دا نشته شي څنګه پیدا کیږي ماته وي ما له الله تعالی پیدا کوي نه زه پته راته ما په دې پویم چې الله پیدا کوي خو څنګه پیدا کوي نو مې په دې مونږ نه پوي کړی خلک په دې نه پوي الله تعالی وایي چې تاسو ته علم کم دی نو وایي تاسو را پډیر دې ته خیرات وایي نو بیا ما ته چې مالم ناراضي نو وایي دا دونه کتابونه ګوري او دا څه څه بیا مته راته وایي ما ته وایي دا دونه کتابونه ګوري نو دا هر سوال ته سوال کولای شي او ته سوال جواب نشي ورکولای دا هر سوال جواب باندې ته پوي دی نشي ځکه چې هغه غواړي نو د دې الحاد یو بنیاد څه شری دا وخت نه مخکې د ډز نه مخکې مړ کېدل وای د ډز نه مخکې ممره او دا ټول د ډز نه مخکې مري خبره باندې پوښ وای ته منډه او ما جوړې دي هغه وې زلا منډه مته جاړه دا خبره غلطه ده کنه یار ته کل شی بمیچه و بټینه خپل وخت خو انتظار کې خپل وخت انتظار وکړو د الحاد او د دې دلیل نشته چې کنه وجه ده د دې بنیاد جهالت ده د دې بنیاد څه شی ده د دې بنیاد ضد او عناد ده ضد لکه مانه ضد دار چې تاسو دا فرض کړل چې نعوذ بالله د کائنات مالک نشته د کائنات دا د ضد نیولای نه تاسو دلیل خو نشته
تاسو ثبوت خو تاسو دی زه ته هم د کائنات او خدای په دې خلقي چې وې دا خدای کړی دا الله تعالی کړی الله تعالی دا پیدا کړی پاتې شو دا خبره چې ته دا سوال کې حدیث کې دا راغلی چې تار شاء الله تعالی پیدا کړ نعوذ بالله الله تعالی څخه پیدا دا سوال کوي خلک یو ځل دا سوال د چین نه ماته چاره لګل رسو کاله مخکینه خبره شپه وو کاله مخکینه خبره چین کې د منسوب ملګری کول ته د دې رسو کو نو هغه بیا ته بیا چې نمبر به پیدا کړو چې ته چینی سره مناظره کوله نو چینی به دا سوال کړی چې یاره دا څه ته چې خدای پاک پیدا کړی نو خدای پاک چا پیدا نو ماته وځو ته سلوې ما نو هغه ته مې زه ته په خبره پوي کوم هو کته پاره پوه شوم ته بیا په یو لې شو کته نه پوي نو ما سره اول په دې خبرو کړې په دې پويګم یو مې هغه ته خبرم کړ هغه ته کوم یو بل خبره ته کوم هغه ته ما دا وی ما وی دا ستا په ذهن کې چې دا سوال راغی چې خدای چا پیدا کړ نو دې معنا دا ده چې ته دا منې چې یو وخت دا سی وو چې خدای پکې نه و بیا رستو پیدا شو کفارت کدا شي نه نو ته دا سوال نشي کولای تاسو ما په خبره پوه شئ لکه زه به دا وایم چې تاسو اوس دلته ناس زه پرې هیولم کې خو یم د مدرس هم نه مولوی پښندم نه او زرال من تاسو کله کله دانش د کم نه راغله دا سره د کم نه راغله دې معنا څه ده چې تا ته مخکره دې خبره علم چې دا سره دلته نو څه شو زه چې شرک علی پس فرض کړه عالم ډیر مو د بادر عالم دارو سره د بر کمرې هغه مخکره کمرې ما په خوا مخکې نه وي او چې در عالم بیا دا جوړوي نو زه به دا تاسو کوم لکه دا کمرې چا جوړ کړې یا دا علوم د آبادی دلته نو او د شړاو او یو سره راغی مو د باد شپې ته کاله باد راغی لکه دلته خوشاله لکه دا آبادی دلته چا جوړ کړه د جمعه دلته چا جوړ کړ دا کارخانه دلته چا جوړ کړه درې معنا دا چې زما په علم کې خدا و چې دلته دا شی مخکې نو نو ځکه زه اوس دا تاسو کوم چې دا چا جوړ کو تاسو به خبره پوښي خو که تاسو کې کوم طالب علم راشي نو هغه دا سوال کوي چې لکه دا لیبرری دلته چا جوړ کړ تاسو جنن را لین تاسو دا تاسو کو دا لیبرری دلته چا جوړ کړ دا تاسو هم ولې ونه کو ځکه تاسو پته و چې مخکې نه مالي دی ولا وا نو دې متعلق دا تاسو نه کیږي دا تاسو دا شی متعلق کیږي چې کوم شی مبارک استایل می چې دا شی مخکې نو نو ته دا تاسو کې دا چا پیدا کړ دا چا جوړ کو دا چا سره و دا کم نه راغی نو ته چې دا سوال کوي چې ته خدای چا پیدا کړ نو ته ما ته مخکې دا ثابته کا چې یو زمانہ دا سوي چې خدای پکې نو او بیا په خدای را پیدا شو نو ته به ما دا تاسو کې اول خدای نه دا تاسو کوم چې ته دا ثابته کا معنا چې یو زمانہ دا سوا چې پای کې دا ارسو تموي یا انسانم پکې وو یا دا مخلوقم پکې وو دا مکه او اسمانونه او غرونه او دریاګونه پکې وو خدای پکې نو او بیا ته چا وی چې اوس خدای هم شته نو ته به دا تاسو کې چې دا خدای پاک پکې څنګه راغی ته به دا ثابته کړې معنا ما ته به پوښښ یو ځکه پوښم به پته نه لګی چې څنګه مناظره وسره کړو سبا خو تاسو په دلیل نور څه دی کنه چې دا تاسو ته کې نو دې معنا دا نه چې ته دا تسلیمې چې یو وخت دا سونه دا به څنګه ثابته چې یو وخت دا سونه چې خدای د خدای د نشواله ته ماته څنګه ثابته چې تا ته پته وځي ته وځي دا نو خو بیا پیدا شونه چا پیدا دغه خبره د دین لږه غوندې ورحواله یو قدم جوړه وته وای اصل خبره ده دا سوال له خلکو په ذهن کې ولې پیدا کیږي الله تعالی چې دا کائنات پیدا کړی دي کنه نو موږ سره د خپل اسم کې نه خبر یو که په صحیح معنی کې صحیح لفظ وي مکنه نو کوم خلک چې هغه د خدای په وجود باندې اعتراض کوي د مثال د کوی د چیندخ دی د کوی چیندخ پیژنې د کوی چیندخ مطلب دا دی چې یو ور کوی دی او پای کې چرته یو منګې دوه منګي وبدي او پای کې یو چیندخ دی په کټران راکې او په کوشيږي د بار نه ورته ته आवाज وکړي چې یاره دې نه راوځه د پسې یو پړې در کوزوم یو بوکه در کوزوم تر راوځه بار دنیا دا کلا او فضا دا نور دې ستوري دې سپوږمۍ دا انسانان دې غرونه دې سمندرونه دې وبدي د خدای بالا نیرونه دي خورونه دي چینی دي طالبونه دي هغه وای دا خبره ممکنه ده ته دا پلار دي کې ملته پیدا و هغه ټول مرال ته پیدا لري دا سوچ په هغه ځای کې را محدود دي هغه چې لیدلې دغه مطابق هغه سوچ کې دا په دماغ کې دا نه راځي هغه ته نه تاسو کې یره دا وګو وسمري د ما دې پندې ته برابر شي ته بیخ دی وځه پندې ته پرې دا ډېر دې پرې دا مړو چې دماغ خراب دي څه یو بل کوم نه راځي هغه ته په دې خبره ګناه نشته چې دا وایي چې چیندخته خو چې انسان دا خبره کوي انسان دا خبره کوي
نو انسان ته د دې خبرې سوچ پکار دی چې زما په ذهن کې چې دا سوال پیدا شوی دی د سوال منشا څه ده. تاسو خو سم منطق سره ډېر ویلې را ویلې کنه اصولا چې ته د سوال جواب ورکې نو ښه طریقه دی چې ته د دې سوال هغه منشا ته ورشې. ګورې دا په دې منځ کې د ضمني خبره کومه د مولانا مودودي ډېرې فلسفي دي. د مولانا مودودي چې کومه فقهي فلسفه ده جدا ده. دا رسائل مسائل کې چا په غور کتلی کنه رسائل مسائل نو هغه په دې باندې پوهیږي چې د مولانا مودودي کمال دا دی چې هغه نه څوک سوال وکړي نو هغه مولانا دا هغه د سوال د هغه منټالیټي معلومه کړي چې دې سړي په دې دماغ کې اصل بیماری څه ده. نو مولانا د سوال جواب نه مخکې دا هغه بیماری ډیسکس کوي چې تا چې په کوم بنیاد دا سوال کړی دی ستا ذهن کې اصل بیماری دا نه ده چې دا کوم سوال ته کې دا سوال اصل کې نه دی اصل کې سوال ستا په ذهن کې بل دی اصل کې ستا بیماری ناول ولا بیماری ډیسکس کی بیا ولا دا سوال جواب ورکړي او دا سوال جواب مولده شي ورکړي چې یوازې دا سوال جواب نه د نورو ډېرو سوالونو جواب دا د مولانا بنیادی دا اصل کې د قران مجید هغه بنیادی تاسو ته ګورئ کنه لکه فرض کا د قران نه د طریقه مولانا یې کړی د مونږ هم په دې مولانا پوي کړی په دې خبره باندې. عتبہ د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک خبره کوي ټیک شو تابانه لیونتوب د علاج بدلو ویلیم دي په کتابونو ته بادشاہي غواړي بادشاہ بدی ته سرداری غواړي نو سردار بدی ته پیسې غواړي ډېر پیسې به راځم کو ته خزه غواړي ګوته پکې د ټاله ده نو دا کار ته څه لګي. اوس قران چې د خبره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د خبره جواب کوي ته سورې حامیم مسجد ټول تلاوت کوي د 15 خبرو جواب پکې دی. د دې 15 خبرو په بنیاد کې چې کومه منشا د سوال او هغه ډیسکس کړی دا چې هغه دا چې ته د خدای په اړه کې تصور غلط دی د کائنات په اړه کې څه تصور غلط دی د دنیا په اړه کې څه تصور غلط دی ته د دنیا په اړه کې تصور ټیک کستا په ځین کې زما خبره ځکه ناراضي چې ستاسو د کائناتو د خالق او په کائناتو کې دنه چې انسان دی دا انسان د دې درو واړو خبرو په اړه کې ستاسو تصور بنیاد غلط دی. د دې وجه نه قران دغه جزوی سوالات نه ډیسکس کړي بلکې د جزئی سوالاتو نه یو کلی مفهوم اخسته دی او دا کلی مفهوم هغه بنیاد ډیسکس کړي چې اصل مسله څه ده. نو بنیادی خبره ده چې انسان په ذهن کې د خدای متعلق سوال ولې راځي ځکه چې انسان چې په کوم ځای کې پیدا دی لوی دی الته شیزونه پیدا کیږي لویږي الته کې غټیږي قرآن موږ ته وایي کنه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ودعين إلى مقابل آيات كتير واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون. دا سجل من تلخي ولا نخكاري اصل یو بل خبره پټونه په ایمان وای تاسو چرته په ورجز باندې متحیر شوی دی ورجز ته د باران ته تاسو تحیر په نظر کتلی د آیات په نظر مرتشل ته کتل چې بلې کې آیات څنګه دي او باران کیږي نو مطلب پلار مې مو باران کیږي نو نکه مې باران کیږي نو ځم چوټه ګورم باران کیږي خو تی په ایمان وایا کته په یو داسې پلانټ کې په یو داسې سیاره کې پیدا وې چلته باران نه وي چلته شینکې نه وي چلته ونه نه وي او د ونه پانی تا په دې کې دام نه وي چې ونه څه شی دی ونه پانی نشي بیا ګلونه نشي بیا هغه میوه نشي بیا غټيږي بیا پخيږي بیا باران پکېږي دا کېږي او ته एकदम د یو بل پلانټ نه دی یو بل سیاره نه دی سیاره تر هغه لوي او چې تا کتلې چې باران نه تا به منډي والے دا قسم شی دی او بیا ته چا ویل چې په دې کې نو تا په پیغور کولای چې او هو دا څنګه را پیدا کیږي هرې دا د سمندرونو دا ور او یو دا زبردست ده کمال خبره د سمندرونو ورګرځي غربانه پونشي نو هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سحابا ثقالا خبر من پوش د درنې درې او قران باندې کوي فيبسطه في السماء كيف يشاء دا الله تعالی خو خدای د ورګر داسې چې ته داسې نه فيبسطه في السماء كيف يشاء دا الله تعالی په مشیت روانه ده په خپل خو نه روانه الله یغواړي چرته دي فترى الودق يخرج من خلاله نو دا ټول خبره د تعجب دي د زمکنا د شینکې د زمکنا د ونه د زمکنا د بوټي د زمکنا د فصلونه د میوه د خوشبويانه د مختلف ذوقونو والا
دا خوراکونه میوه دا سيزونه دا هر یو شی چې دی دا تعجب قابل دی خو تا د پاره ولې تعجب قابل نه دی ځکه چې ته په داسې ماحول کې پیدا یې نو دې متعلق سوال نه کې او دویمه خبره دویم سټپ داخلو چې دلته هر څه ته ګوري نو دې نو بیا پیدا شو نو تعالی چې خبره مخه راشي نو ته وایې چې دا خو که فرض کا په دې کائناتو کې یو پلانټ داسي چې پاره کې د نیکونو د پلارونو د زمانه نه قسم داس را روان دي چې نه به داسې نه دینو داسې داسې دي هغه وخت به بیا ستاسو تصور په ځین کې ناراضي تاسو په خبره باندې ورسېږئ چې په کوم ځای کې ته په کوم ماحول کې پیدا یې نو ته به دا ماحول نه سوال د کولو چل زده کې بچي د سوال کولو چل کوم ځای زده کې خدای ماحول نه زده کې کنه کوم ماحول نه خبر نه لګي متعلق خدای سوال نشي کولای چې ته خبر کړی نه نو معصوم چې دی هغه د کهکشانونو نه خبر نه کهکشان متعلق سوال نه کوي کنه کهکشان نه خبر نه دی نو خبره دا چې د الله تعالی د وجود نعوذ بالله په هغه باندې د دلیل دراوستو د او یا په دې باندې د تحیر او په دې باندې د سوالاتو د چتولو دا مسله ده چې انسان چې په کوم ماحول کې پیدا دی په هغه ماحول کې هم داسې قسم سيزونه دي چې دا ماحول نه وي نو بیا به دا سوال د په ځین کې نه راته مثلا چې په یو داسې ماحول کې چې څنګه چې عبد الله ابن عباس وایي چې د دې ځمکې نه علاوه نور یو ځمکې دي که په هغه ځمکو کې دا کیفیت نه لکه دلته زمون کیفیت دی نو دلته زمون په ځین کې کوم سوالات راځي هغه سوالات به په ځین کې مثلا دا ویم دا نوې خبره ده د پورټل سیستم چې نن سبا نوې خبره راغلې ده کنه خلک په دې باندې دا کوي چې په دنیا کې د سورته کهف باندې تفسیرونه په دې انداز کې کوي چې موسی عليه السلام او خضر عليه السلام چې په سمندر کې اسې سورې جوړ شو نو دا اصل کې یو پورټل یو بل دنیا ته چې پای کې ته د دې نه په زرګونو نه په کروڑونو میل لري एकदम په سکندونو د سترګې پراب کې تالته ورسېږي ولته بل یو دنیاي خبره معنی اوس غرور په دې باندې دي لګیاره په دې باندې دا کوي چې دا خبره ممکن دي چې دا جسم دمدای او د باندې باوجود د یو پورټل او یو دغه داسې کولاو چې پای کې ته ورننه وځي او ته एकदम بل دنیا ته لاړ شې لکه بل نه بیا نور خلکو بیا وی چې لکه نه خو معراج هم ثابتي معراج د دې څه ثابتي نه ثابتي معراج په خپل ثابت دی مثلا قران ثابت دی هغه دې ته ضرورت نشته خو مطلب دا دی چې یو بل کائنات دا شي چې دا غیر ټول سیستم د دې سیستم نه بالکل بدل دی ته او دا هغه نه एकदम یا ته एकदम التلاړ شي او دا غیر ټول سیستم بدل دی دا غزه زمانہ بدل ده دا غزه د نور راخته پر وته بدل دي دا غزه زمانه ورځ او شپه 24 غنټه نه ده دا غزه زمانه انسانان دا څنګه ګرځي لکه ته خلا ته لاړ شي एकदम لاړ شي یا د خلا خلک एकदम دلته راشي نو یو خامخا ګوري چې لکه دا زمون په وطن کې او زمون چې د کوم څه زیادتو اشی جدا او دلته شی جدا ده د دې ټولو مثالونو مطلب زما دا دی چې ته چې کوم سوال کې نو ضروري نه ده چې دا سوال دی حقيقي حقيقي سوال ماده دا چې دا د ارچا په ذهن کې راځي دا سوال د یو خاص محدود دایره له خلکو په ذهن کې راځي تاسو په خبره باندې پوه شئ کنه ما د مولانا مودودي سره خپل ملاقات یا زموږ ډېر والو په وخت کې څنګه له امام د مولانا سوال نو کو به نور طالب علمان واغې سوال نو کو لایس غیر متعلق سوال نو کو ما سوال نو د مولانا ډېر زیات خوښ شو نه ځان سره وساتل یستا جواب په اخر کې در کوم به جواب را خو نور طالب علمان چې کوم سوال نو سوال مونږ نو مولانا په خپل پوه شو نن خو د مدرسو طالبان چرته نه دی راغلي وي ورنه خلاص ښکاری لکه دا سوالونه څه کوي مطلب دا و کنه چې موږ په وخت نه پوهیږو چې هغه چې علمي سوالونه کې دا مطلب دا و چې دا نه پوهې سوالونه دا خپل خاص محدود دایره نه باغ ته چرته ودی نه دی او نن څه تسلې مونږ ته د راشه سوالونه ته کوي نو مطلب یې څه وینو کله دا وینا یو کوي نو خبره مې دا کوله چې کله کله دا سوال نه دا پته لګي دا سره یو محدود دایره پیداوار دی او دا محدود دایره دا محدودیت په وجه باندې چې د زراعي د علم او د پوهې او د تجربې ډېر زیات محدود دي نه خبرم نه ده نو د څه کړه سوالونه کوي تاسو په خبره باندې پوه شئ شیخ عنایت الرحمن صاحب الله تعالی به وبخوي چې درس میکول یو سړی راغی وټ پټ کې واله وټ ناس وجودم دا او مې خو یې د ما چې څه بلا را خدای خبر چې اوس په شکل کې یو سبق مې چې بيزاوی مل ولا څه شامل ولا نو وې چې بس اخر وې چې دې سړی سوال ځان جوړ کو نو وې ما وې چې خدای خیر مې راته وې چې استاد ما چې ها وې چې دا غټ سر چې دې دا واو دې وې ما چې خدای غټ توفا خبره پوښتنه دا غټ سر چې دې دا واو دا د امام شافعي رحمه الله په درس کې یو سړی ناس هغه د ثوانه متعلق راځي نو هغه نور خلکو ته پوښتنه کول نه یو
بابا ناس نه تاسو نه کو نو اخر هغه پوښتنه چې لکه دا سړی هغه ته تاسو کنه به حکم هغه خیر نو هله ټول شو جوانان نه تاسو کوي نو تاسو کنه نو به چې امام صاحب ته وسوي چې ما خام نور پریوزي کنه او نو رجب ماته نو چې نور د نیمه شپې پورې نو نو بیا به چل کو هغه هي ته خو ریته خبره مکوه ته چپ خیر به چې نور د نیمه شپې پورې نه ډوبي نو بیا به څنګه چل کو هغه ته خبره مکوه تاسو په خبره نه اوسئ نو د دې مطلب بنیادی څه شی دی دا د وینات دی دا چې خلک ویل دی بنیاد ساينس دی نو دا د لپاره مادل ته یو جمله لیکلې ده تاسو دا جمله ولستلان لیکلې ده دا فرانسیس بیکن یو انګريز دغه دی دا فلسفر دی نو هغه وایي چې little knowledge about the science make you atheist which is the science متعلق معمولی غونډه علم نه ته به خدای نه منکر شي دا چې کوم دی دا ای بي سي والا دا د درې ټکی چې د کړي لا ټر دا ټران راکې چې د خان په شان ټکی دا little knowledge about the science د دې د ساينس متعلق بالکل هغه ابتدایي چرته کې د طالب به څه خرش پرش واوري نو بیا راشي د خپل کلی په خلکو باندې او په نور خلکو باندې ځان مشروط کوي دا چې اوس د ماشومان ناوري د ورته یو مثال ویل نو طالب علم زمانه کې یو مثال او زموږ استاد هغه به واجب خبره کړي وایي چې شرینا د کالج نه لک راغی ورته یو بوډا بابا ته وی چې د خدای د وجود دلیل سره راغو ته څه دلیل وی چې هغه ورته نو بس وی چې الګ بیا کلی ده نه راته الګ بیا کلی ده نه راته نو هغه ته دا مثال هغه بالکل سوره مثال یې پکې کتل یو کنه بالکل به تعلیم نو هغه ولا جواب دا څه ورکو چې هغه بیا کلی نه توبه غاړي دا بابا نه روان دی دا صحیح دلیل وی خبره پوښي نو دا او but deep knowledge of the science make you to believe in God چې ته څومره په علم کې جواب زه نو ته به دا پته لګي چې دا څو کوي دا شي نو د دې مطلب دا دی چې د الله تعالی په دې توحید باندې د انکار بنیاد تاسو ته وایي دا څه شی دی جهالت اخر کې یو دوه خبرې کوم علاوه مختصر غونډه کې هغه صفینه موږ وانه وخت مخکلانه بیا به چرته مخکې ان شاء الله بل مقام ان شاء الله لاش دا آیاتونه چې ما مخکې لستول دي تاسو به سوای چې د آیاتونو دلته څه توجیه و نو دا ذکر ضروري دي کوم شي الکه انا نور درس کوم دا آیت چې ما ویلې ده کنه دا دوا آیاتونه درې ان شان ننزل عليهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعين دراصل خلق زمونه دا تاسو کې چې په الهام باندې ته متدس خبره و کنه چې د ملحدینو داخله بالکل بند شي نو کله کله خطبه الزامي جواب ورکړي خبره دا چې قران په خپل د خبره غټ ثبوت ده او دا کائنات هم د خبره غټ ثبوت ده چې د الله تعالی چې کوم نظام دی کنه چې الله تعالی جبر نه کوي تعقیدی په بنیاد باندې که الله تعالی نظام دا شوی په دې کائناتو کې او یا د الله تعالی اراده دا شوی په تشریعي معاملاتو کې نو په کتابونو کې وي دلایل د شرع لګلي وي چې نشا ننزل عليهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعين دا موږ چپ کړی وي خدا شي آیت الله تعالی په قران کې نه دی را لګلې چې د هغه د منلو نه بغیر چاره نه د شلی سره بل لار نه یو دروازه په شی بند کی او نه په دې کائناتو کې الله تعالی دا سیستم داسې جوړ کړی دی چې دې کې د توحید نه بغیر د بل خبرې مو امکان نه دا په خپل د خبرې ثبوت او په خپل د خبرې دلیل دی چې دا خبره ډیره خطرناکه ده په دې معنی باندې خطرناکه ده چې الله تعالی دا امتحان د تړل ګران کړی دی په دې معنی باندې چې دا سوالات تاسو په دې مدارسو کې ستاسو مدارس د ذکر مې ما خو تاسو په مدرسه کې نه پرې دی خنه مليان هم په مدرسه کې نه پرې خیر دلته هم متمم نشته خبره پوښي نو ستاسو مدرسې زما خو نه مدرسه شته نه کال شته خبره دا چې په دې مدارسو کې خبره مې څه کوله چې ام سی کیوز یو سیستم دی ام سی کیوز هغه دا دی چې یو سوال لیکنه دا سوال سلور جوابونه تعالی درکې هغه څلور جوابونو کې یو جواب ټکی خو هغه باقي درې جوابونه د یو سوال سره داسې هم آهنګي او داسې ور سره قریبي چې ته په دې کې په شک کېږي چې په دې کې اصل کې پای کې دا چلی
دا څه نه ده چې هغه فوق د سوال نه راځي په MCQs کې چې سماز مکه ته وایي که اسمان ته وایي دا سوال نه راځي خبره باندې پوه نه شوي سوال دا سره راځي چې سامي قوم ته وایي که اسمان ته وایي خبره ده پوه شئ ځکه چې سامي قوم او اسمان دواړه د یو بل سره په دې سین او میم کې او په دې الف کې یو بل سره سدي شریک دي نو ته وایي چې هغه د سامان مراد په دې کې سامي قوم دی او اسمان مراد دی تاسو خبره پوه شئ هغه سوال چې دا غیغه جواب د یو بل سره صحیح ملتبسي په دې کائناتو کې الله تعالی دا سیستم داسې جوړ کړی دی او دې کې دوه نقطې یو نقطه دا ده چې الله تعالی د ایمان پر خبره باندې جبر نه کوي که جبر کولای نو بیا خو د امتحان څه مطلب نو بیا د انسان د پیدا کېدو څه مطلب نو بس خبره ختمه او ملائکه پیدا کړي بندا کافي غرونه دریاونه پیدا کړي دا کافي نو انسان خو دې لپاره پیدا کړی دی چې د آیات الله تعالی په خبره اعتماد کوي او کنه کوي نو قران مجید دا یو سل سوال له سورتونه او شپږ زره او صد پاسه سلونه آیاتونه د ټولو کې نشانات د الله تعالی توحید دي ګوره الله تعالی ته موږ په ترجمه کې کله کله د آیت ته دلیل وایو حالانکه د آیت ترجمه په دلیل سره خطا ده د آیت ترجمه په نشانه سره پکار ده ان فی ذلک لآیات طریق نخی ان شأن ننزل عليهم من السماء آیه دسه نه خبراول خبره مله آیات لأولی الالباب په دې کې نخې دي قران نخې دلیل خو دې ته وایي چې باندې من خبره مکمله بس دلیل دی په دلیل په مقابل کې خبره ختمه قران دا وایي چې یعنی یقینا الله تعالی په توحید باندې دلایل ته ویل شي د شمار دلایل وایا خو دې په وجود یو داسې دلیل چې هغه قران وایي چې سره مجبور کړي نو داسې نه کړ داسې مونږ نه دي کړ ځکه دا زمونږه مقصد څه شی دی هغه په خلکو باندې ازمایش کول دي او په خلکو باندې جبر کول نه دي نو کوم سره چې زمانه دا مطالبه کوي چې تماته په قرآن کې داسې آیات خو دي بالکل داسې ټوس خبره دي دا غیب مقابل کې هیڅ خبره نشي کېږي نظر وایم چې دا خبره ممکنه ده تا خو یاره ډیره 2 غنټې تقریر وکړو بس خو بیا مطمئن نشم ما وی بالکل خبره ده نه مطمئن کېږي بس دا څه به ده مولانا عبدالرحیم شیخ الله پاک کو بخیر دې چترال مولانا هغه یو کلش کافر ته نصیحت کو غنټه تقریر مې ورته کو آخرت ته جنت ته دوزخ ته جهنم ته حساب ته کتاب ته قبر ته عذاب ته دادی دا ته خاموش نش ایموته چې ګور اوسو کلمه وایي کنه براته وی چې مولوی سه خدای یوازې جنت پیدا کړي که دوزخ هم پیدا کړي مې دوزخ هم پیدا کړي وی چې دوزخ به تشي کې دی له بس وزي وي مې چې ولا وی چې ما پرې چې ولا لا شم کنه ته خام جنت ته ودرا کړ چې خدای پیدا کړل خو پرې چې هغه ډک شي ته وته څه وې دا دته ماته تاسو به تاسو وای ما ته وای او زه لازم ما د بډې راخلي منډه وامه او ته مې سره اندي شي پرې مې چې ور منډه نو ته به تاسو وای کو ته اجازه دوزخ هم تکول نو ته دا مو وای چې صرف جنت له خلک بوتل غواړي او يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فريده چې خلک گمراهي چې گمراه جهنم ډک شي کنه ولكل واحد عليه ملؤها الله وی دا ډول ډکو مونږ ډکې خو بل څه خلکو به ډکې کنه نو ته به ولې خپکی ته ځان د بچو انفسکم واهلیکم نار ځان د بچ کولو کوشش کوه دا یو خبره شو ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا تشريح وش ولا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ذكر لك اللي شريته من مستانو بكتابون تراغله بخانو كتابون تيشنگا نتوته دا كذا خبر من توش قوم ثمود وهذا وعاد ودا وفرعون وهامان قارون ودا تستاتر مزامنو تم دا غي دانم پکراله خوشاله دا خبر شو دا ورپسې بل آیت اف انت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ته توفیق ورکول نو دا خبر ور ذهن نو باشي زمون بعد ملګری بیا متداوی دم کالج لکان تاسو خلاده شي خبر بنی کړي نو هغه وایي چې رجی ما سره باس کوي او هندو دی او يهودي دی او فلان کې نه باس کوي فلان کې نه باس نه هلاکان کوي نو ایت څه دلیل او څنګه ویم چې بالکل دا شی کوم چې ما ته چې د څه وته موایا اخر کې وته چې پوښي ورته وایي وته بالکل ته په کې هغه یې ته مبارک کتابونو کې شته اته چې ولا زه هغه ځای په کتابونو کې چې کوم دی دا ځای ته ولا دا روانه بس تا ستا په شانتي خلکو باندې بډکیږي بس ته روان ځکه چې
ته واغې چې په زړه باندې مهر لګېدل سم بكم عمي فهم لا يعقلون کتاب مبارک کتاب کې شتاس پرې دي چې ته خلک مجبورول نشي افانت تسمع الصم پیغمبر کوم ته نشي اورول ډېر کانه دا شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم خلک نو هغه اي قسم خلک منافقان پکې کنه ټول نه اشد نفاقا پکې الته وکنه خبره باندې پونه شو مردو علی النفاق هغه زمانه کې وکنه نو چلو پیغمبر سره دلایل نو شعیب علیہ السلام ته سویل ما جئتنا ببینه ما جئتنا شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام ته ما جئتنا ببینه وی دلیل دې پیش نکړو نو واقعي تسویل پیغمبر دلیل پیش نکړو نو پیش دې نکړو نو دې معنا دا چې دا خبره باندې دا مسله ته نشي حل کولای دا مسله ده دا زموږ استاد حل کول نه ده ما استاد حل کول دي کوم خبره ده هغه دا چې بس خبره کوم خپل خبره کوي ته وای دلای بهر هر ما خیال دا خبره کافي په سر نه ګرځي جزاكم الله خير وبارك الله فيكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خير